بل خبره د قربانۍ متعلق ده نو چې کوم سړی مالدار او د نصاب خاوند دی هغه قرباني واجب ده زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه نصاب غالبا چې ما تپوس کړو 76100 روپے دی غالبا یا 150 چې چا سره شپږ او یا زر روپے یا د شپږ او یا زر روپو د تجارت سامان لکه دکان یې کړی دی په هغه دکان کې د شپږ او یا زر روپو سامان د تجارت یا مثلا نور د تجارت څه سيزونه دي چې هغه سو اخلي خرڅي پلاټ دی یا بل څه شی دی او 76000 روپو ته د هغې قیمت رسېږي د باندې قرباني واجب وي په چا سره کالې دی اکثر ښځو سره کالې وي سړي تپوس کوي زمونږ کالې دی نو داسې مه وایه چې زمونږ دا د ښځې دی که ستا وي نو بیا خبره ده خو که د ښځې مهر یا پلار ولا جوړ کړي د پلار د کورې راغلي یا خاوند مهر نو دا د سړي نه ګورې دا د ښځې نو د ښځې کالې دی نو کالې چې اونیمو تولو ته ورسېږي د سرو زرو کالې اله به قرباني کوي د اونیمو نه کمې پې قرباني نشته او د سپینو زرو کالې چې 250 نیمو تولو ته ورسي نو قرباني به ورکوي که د هغې نه کمې قرباني پې نشته البته که چا سره یو توله کالې دی یو توله او نغدې پیسې ورسره دي نقد لګي وي کړي دي یا تجارت سامان دی وسره د ضرورت نه زیات سامان دی نو بیا به ګوري په یو تولم زکه قرباني کوي بیا به هغه تولې قیمت لګي نو نن سبا خو زما په خیال توله 1 لک نه بره چې 1 لک نه بره شوه او نقد وسره 1000 روپۍ 1500 2000 روپۍ دي نو بیا خو قرباني په خامخا واجب او کته ویره ما سره خو 100 روپۍ دي او 100 روپۍ دي او 1000 روپۍ دي او دغه یو توله کالې زه څوکم نو دا 1000 روپۍ خیرات کا دا چاله صدقه کې ورکا غریب ته مثال وتاوه چاله صدقه کې ورکا خیرات کې ورکا نو یو توله کالې بر سره پاتې شي نو بیا باندې قرباني نه کی دړنه صدقه کا دړنه دا سوچ مه کوه چې د پر قرباني نه ځان خلاصوم دا وا چې د غریب امداد کالې خرڅ کما نو غریبانه نه ډېر مسکینان او دا 1000 روپۍ 2000 روپۍ لري په دا د خدای په نوم خیرات کا نو بیا ور باندې نه دا چا ځمکې نقد وسره بالکل نشته او دومره ځمکې دا چې راځو د بچو ادنا گزاره پکېږي نو قرباني وکړي او که دومره ځمکه را چې په هغې د بچو گزاره نه کېږي دا کار بیا پې قرباني نشته که د چا 2 کوره دي یو کې اوسېږي او بل کور یې دی لا اغشتی دی چې دا به زما د بچو وي یا زما دا کور رکوټې بیا به خرڅوم هغې له به ځم یا مې دا د زامنو دی نو که د هغه دویم کور قیمت 76000 روپو ته رسېږي نو قرباني پې شته او که د شپږ او یو نه کمې قرباني پې نشته دی او که د چا پلاټي خرید و فروخ لی غشتي بعضې خلک تجارت له اخلي نو که هغه تجارت د پلاټونو د هغې پیسې 76000 ته رسېږي بیا به قرباني ورکوي خو دا هغه کور دی چې دې کې اوسېږي دې نه علاوه ځان له یو پلاټ اخیستی دی خرید و فروخ له نه پلاټیشن له نه تجارت له نه ځان له بچو له نو که د هغې قیمت 76000 ته رسېږي نو قرباني به کوي بله خبره تاسو ته دا وکړم چې کور کې بعضې وروڼه یو پلار او شریک دي نو پیسې راوړي پلار ته یا مور ته نو که دا پلار او مور یې مکمل اختیار مني پلار او مور مکمل اختیار مني دا پیسې د شریکي نه بچی راوړي خو پلار نه ورکوي اختیارمن پوره پلار دی چې پلار پې هر څه کوي اختیارمن مور ده چې مور پې هر څه کوي نو بیا په دا یو پلار قرباني د هغه ورکوي یا په مور خو که چېرته دا پیسې د پلار سره امانت پرتې وي مور سره امانت پرتې دی بچو شریکې وي سبا دا بچي بیلیږي نو بیا وایي چې بابا ما له خپلې سره دې کې ګوره ډېر خلک دوکه کېږي سبا دا بچی بیلیږي نو هر یو بچی وي دا خو زما ګټه بیا بچی وي دا خو ما ګټلې وه بیا بچی وي دا خو زما تجارت و ما له خپله حصه راکړه نو ګورې که داسې وي نو بیا په هر بالغ دوی خپله قرباني شته دا هغه لومړي صورت هغه دی چې مال پلار نه ورکوي که دوی بیلیږي هم پلار نه نشي غوښتی بس د پلار دی که دوی سبا بیلیږي هم د مور نه نشي غوښتی بیا د مور ده بلکل د پلار او د مور مکمل با اختیاري مال ټول دوی ګټلې هغه دی بخلی دی او که دوی بیلیږي د هغه نه غواړي چې دا خو زمونږ د مونږ له راکړه په هغه صورت کې ګورې یو قرباني او که دا پلار یې صرف د تصرف اختیار لري چې دا به زه لګوم کور کې سبزي به راوړم غم خادي به دې کوم نور مال ټول د بچو وي که ځمکه پیلي په شریکه پیلي
صرف پلار د دې اختیار د دې د چیرې کور کې سبزی ډوډۍ جامې غم خادي هغه کې بلګوم او پیسې وی د بچو نو کدا هر یو بچی کیسا 76000 روپو ته رسیدل شپږ او یو تا هر بچي به بیا قرباني کوي ها بالغ پنا بالغ قرباني نشته دغه رنګي خاون سره ځان لمال دی او خځه سره ځان لمال دی او 76000 ته هر یو رسیږي دواړه به ځان له قرباني وکړي نو مرا زمارونو دا سو خبره د قرباني مې د توکل بل ساروي چې اخله نو چې ګډ او چيلي وی چې کالو مری البته لماور ګړو لموالا چې داسې د کال په شکل ښکاری سوربي نو بیا په شپږ میاشتې دم کېږي او چې لماور وي په شکل د کال ښکاری سوربي الا او کنا ټپ وي لماورني په شکل د کال نه ښکاری نو بیا په ګډم په شپږ میاشتې نه کېږي په کال بکېږي او په چيله چيلي کال نه کمی قرباني نه کېږي د غیر ول د اعتبار چې په کوم ورځ د اختر ورځ او بعض او نور ساروي دي زمون په طرف کې دلته کې غویان میخي کټا کټي دي نو هغه ته 2 کالو ته عمر ورسېږي قرباني پېشتا او چې 2 نه کمی قرباني نشتا ګور یو خبره وکم زمون کتابونو کې دا لیکلي دي چې د غاخونه بغاخ دوی دا غاخونه نه خره د دې خبره چې دا د 2 کالو دی که یو سړی کړه خپل وې دی خیر او لوي شوی دی او د پتر کې 2 کالو دی یا را د خور کرا دی و ته پته را 2 کالو دی یا گاونډي سره دی او د ته پته را د په گاوند کې دی چې دا خو د 2 کالو دی یا را د زمیدار سره دی او د ته خپته د ته په معاشره کې پته کې د 2 کالو دی او غاخي نه مینو قرباني پکې عمر لا شرط چې 2 کاله عمر شرط دی غاخي نه می خو ګوره ک چرته غاخي ني او تا ته یو سړی وي په منډه کې چې د 2 دی نو په دې بیت بار نه کې نن سبا غوري پرون مې بلا وره دا لا بیلا حکومت کا ډاکټرانو نه وای هغه دا چې بعضې واړه سارویو چې هغه غاښونه نو دا ډاکټرانې ولا د غاښونو روستي نو غاښونه ولا په خوله کې لګولي دي دې ته پاکستاني ډاکټر وای په خدای اخلو که حیران بشي چې دا د دوی دا ذهن کم ځای ته رسي یعنی اوس سخول او کټوله په خوله کې غاښونه ږدي وره یاره مړه دوی وایي چې پیسه هم په کومه طریقه وګټلې خوار شي ځان نه غرق کا او هغه قربانۍ والا لري تباہ برباد نو ګورې دا چې درته وایي چې غاښې نشته خو په 2 کالو دی په ده به یقین نه کوې بلکل به نه کوې منډی کې خو به تا ته صفا وایي چې دا د 2 کالو دی غاښ نشته بله 2 نه دروغ درته وایي دا چې مونږ وایو چې غاښ ضروري نه دي د 2 کالو پې کېږي دا هغه چاله چې تا ته بالیقین معلومې چې دا د 2 کالو دی چې ښه پوره په یقین درته معلومي چې د 2 کالو دی او که بل درته وایي د 2 دی دا ټول دروغ وایي اعتبار به په چا نه کوې دې زمانه کې دا 100 کالو دا حجرت 2 نیمو کال هلکه دا خو پټې نه دی نه نجد ما کرے عمر برابر قسم هم درته خو دروغ به راته وایي غاښ ته یې ګورې بس چې غاښ یې کړې وي نو بس بیا په قرباني کوا او غاخي نی کړي چې قرباني به ونه کې او د منډه د خلکو او په دغه سوداګرو په دغه نورو خلکو اعتبار ونه کې هغه ولا ډاکټر باندې غاخونه کېدي وره ده دام پکې لا نه وي وره چې ډاکټر په سره ودی غاخونه ولې ماشاءالله نو دا باندې کې په دغه بیت بار نه کې غاخ تا ګوره ها سمې وي سبا ګوري غاخ تا البته ستا یقیني چې دا سړی ماته رښتیا وایي ستا گاونډي دی ستا په یقین دی تا ته د هغې ایمانداري معلومه ده چې سړی ایماندار دی یا ستا د خور د کور دی یا د رشته دار د کور دی یا ستا د خپل کور دی نو بیا اصل عمر دی بس نو بیا که غاښ نه وي نو پروا نشته بل دا دی چې دې واغېشتو دا شرط به پرې نه لګی چې دنه مې واغېشته خو دا به ګورې قربانۍ ورځې پورې ساتې دا ګناه ده دا ناروا ده البته کته وی چې یاره دې کور ته بوزم ټپیږي دې به ساتي نو هغه له بیا د هغه ساتنې دروازې پیسې ورکا کیا ولا لېږه پیسې ولا ورکه چې دا راله ساته خو دا شرط به نه لګی چې ګورې علم نه نه خو ساتې به دا د ګناه شرط دی او ښه څاروی اخلی ښکلې څاروی والی او د غوښې نیت مه کوې ځکه نیده کې به غوښه ډېره چې چا د غوښې په نیت قرباني څاروی واغېسته قرباني یې ونه شوه البته ښکلې څاروی بهتر دی نیت دا وکړه چې دا د رسول الله مبارک طریقه ده او په ما یو واجب دی نو غوښې به هم پکې راځي بار نه دی نو دا څو خو د دې میاشتې نه مخکې خبرې وې او بل منډی نه به په غلا نه راوباسئ د منډی والا باقاعده خپلې پیسې به ورکړې
ډیر خلک د منډه نه پغلا رو باسي د کور نو غلا د اوس نه غلا ظالم شو رو کړه دا کار باندې کوي او خپل ساروي والے چې ګډني شلني دای ساروي والے چې وګونه پرینی په وګونه د نیمه نه کم پری بیا په قرباني کېږي او کنیم پری بیا په قرباني نه کېږي که پیدایشي خکرینی او په نو خیر دی بیا په قرباني کېږي او که خکرې وي او مات شي وي نو کنیم ماتي قرباني نه کېږي او کې د نیم نه کم ماتي بیا په قرباني کېږي او که مشر ساروي وي غټ او غاخینی پریوتی وي وګوره غیا خولي شي کنه نو که غیا خولي شو برابر نو کېږي به غیا نشو خولي بیا قرباني نه کېږي او قدم را ټپو چې رسول نشي ته د ذبح دیتا بیا په قرباني نه کېږي او کدا سے ټپ نو خیر دی په ګډ دی خو ځان رسول شي د قرباني دیتا نو بیا په قرباني کېږي او کدا نشي رسول بیا په قرباني نه کېږي لکه وګوره کني ما پری قرباني په نه کېږي په دې نیمه کې کم زیات کې لګ د صاحب دا ایمو اختلاف زمونږ د امام صاحب صاحبین او غیره شته خو زه احتیاطي خبره درته کوم نیمه پریوی قربانی پی نه کېږي او که د نیمې نه کمه پریوی نو بیا قربانی پی کېږي دغه رنګې نظر دی که نظر یې د نیمې نه زیات یو سترګې اړندوي مثلا قربانی پی نه کېږي او که نظر یې لږ کم او نور د دواړو سترګو نظر یې تیز بیا پې قرباني کېږي په ټول نه ښایسته ښکلې څاروي اخلئ ښه مزېدار څاروي اخلئ او د غوښو نیت مه کوئ او د قربانۍ نیت ورباندې وکړئ